بسم الله الرحمن الرحيم ومن ترك السعي بين الصفا والمروة تصل لك شرون راشي ربط دبارة باب الجنايات كي منغيلي الجنايات عبارة عن ارتكاب محظورات في الإحرام احرام کی چکم ممنوعات دي دا غیر ارتکاب کولو تا جنایت ویلے کیږي او دا کله په سبب د احرام سره کله په سبب د حرمي احرام په وجه چې باغی کې اول خوشبو او دویم نمبر ګندل شوی کپڑے او دریم سر پټول څلورم نمبر حلق د راس کول وغیرہ او پنځم نمبر نوکان کټ کول او بیش پغم نمبر دوايي دوتی اوم نمبر وتی کول چې کله جنایت ویني غي اعتبار سره درې صورتونه او به اتم نمبر جنایت شروع کړي او ترک د واجب من واجبات الاصليه او الضمنيه به بدغه اتم نمبر کې اول نمبر ترک د واجب طهارت فی الاطواف الثلاثه دغه بیان هم کړو او دیم نمبر ترک د اشواط طواف او دریم نمبر د ترک د سعی نڅوک چې د صفا او مروه ترمنځ سعی فریدي واجب دم په واجبېږي به کټولې چکرې فریدیم دم واجبېږي او اکثر فریدیم دم واجبېږي څلور فریدي پنځه شپږ او کله څلورو نه کم فریدي درې په صدقه لازميږي نو فرمایي ومن ترك السعي بين الصفا والمروه فعليه شاة وحجه تام حج تام دي ركن خونه دي دا واجب دي حجي لأن السعي من الواجبات عندنا ويلزمه بتركه الدم فإن سعى جنبا أو سعت المرأة حائضا أو نفساء فالسعي صحيح جنابت په حالت کې کوي د هیڅ نفاس په حالت کې کوي سعی صحیح ده ځکه دا خو یو عبادت دی چې ادا کیږي په غیر مسجد کې نو بس دا قاعده ده د حج د نسک او عبادتونو احکاماتونو کوم حکم تعلق چې د مسجد الحرام سره نه غیر بر به طهارت د حادث اصغر یا اکبر نه یو نه دی ضروری مزه قاعده شو لکه ومن ترك السعي دای مطلق لیکلی نو ارشاد ساری کړي ومن ترك السعي كله او اكثره فعليه دم وحجه تام وان تركه لعذر هاك عذر بري خذلا فلا شيء عليه ولو ترك منه او که سړي بري خذل ثلاثه اشواط او اقل دې خبر ما وکړه فعليه لكل شرط صدقه شوط صدقه هر شوط چکر د بار بوکم 2 کیلو غنم دی یو چکرې پریخه بوکم 2 کیلو غنم کدوي به بوکم 2 کیلو کدري پریخه به بوکم 2 کیلو تاسو وایې شو لیکنه نو هر چکر د باربا پاوکم 2 کیلو ور کوي ښا همدغه شان فرمایي ولو سعى كله او اكثره راكبا او محمولا بلا عذر فعليه دم پوه شو که ترجمه وکړو راکبن که سعی وکي یا چا بغولو سور کړی بغیر د عذر نو باغ مانیم دم واجبېږي پیدل به کې وان كان بعذر فلا شيء عليه دکل اکثر حصہ یا ټول د سی وکي به کچري اقل چکري د سعی دا عمدا سی وکي یعنی سواری باندې یا چبولو چت کړي نه به د هر چکر د بارا څومره چې په سواری کړي څومره چې د چبولو کړي دي بس صدقه لازمي کې به وان سعى اقله راكبا بلا عذر فعليه صدقه الى كل شوط دا ارشاد ساری کې دي ولو سعى قبل الطواف دا ارشاد ساری نوم چې تمنګ خلق ولدا مولا علي قرير رحم الله کتاب نه دي متن دي مولا علي قرير رحم الله دي اوس سره متن لیکم کا تاسو چې پړاو مده متن دی شرح نه ده متن خپل شرح بل چالي کړي ده حجي مخکي ولو سعى قبل الطواف دغه پورا ورسېدو کوم مسلې خو شوي ولو سعى قبل الطواف کچا سعی د طواف نه مخکي وکړه سعی خو د طواف باندې مرتبه ده د جنس طواف نه مخکي وکړه یا طواف صحیح نه مخکي وکړه نو سیدار چې لم یعتد به دې سعی له سره اعتبار شته دی نه
دوباره به کوي فإنه وسك دوباره ونقل به ترک د سعی راځي فإن لم يعده فعليه دم ورسره بل اهم مسله سعی دا عبادت غیر موقته ده کا مطلق ان الوقت ده نو دا سنشتري دا وخت دی کې بدی کې دی ونکړه فوت کیږي درنه یا په تاخير باندې دم لازمي دا سنشتري ولو اخر سعي عن ايام النحر ولو شهورا لا شيء عليه وكذا الحكم في سعي العمره عمره کوم دا کار دی یو سړي طواف وکړو په عمره کې او به قلاري ګرځي را ګرځي حرام کې سعي نه کوي په قلاري چیرته کوي خبره به کې نشته دا ارشاد ساری کې دی ولو ترك السعي ورجع الى اهله کور ته واپس رااله اوس غواړي چې سعی د بار واپس لاړ شمه نو بغیر د احرام نشید له احرام به تړي فاراد العوده يعود باحرام جديد دغه مخکنی حواله ده ودین اوزي ازي څلورم نمبر تک د استدامت الوقوف الى الغروب نمنګ بو عرفات کې دا ویلو چې یو لحظه عرفات کې وقوف کول ک بولاړی کې بناسته بهوشي ک بهوش کې ودای کې خي بهر حال رکن ادا شو البته تر غروب پورې استدامت چې دوام دا واجب دی کچا تر کوکړو نو به دم واجبېږي وې شو به ها کڅوک د شپې رااله دغه ډختر شپم د عرفات سر عرفي شپې حسابيږي نو کده شپې وقوف یا ربي لراله نو بس رکن ادا شو نو به څه واجب به ترک شوی واجب ترک شوی چې دم به واجب شي نه دی واجب ترک شوی څه نه دی واجب ته چله کده ورځي وقوف او ترک شوی کنه به مسله د سیدا چې څوک د ورځي وقوف وکي نو هغه ته د حکم متوجه دي تر غروب پورې به دایمو سي د درمانی واجب د کني دم لازميږي او که څوک د ورځي هغه وقوفونه کې شپې کوي هغه ته به د حکم نه دی متوجه دې برام مثال یو سره خطبه کې ناستي حکم متوجه دي خطبه باوري واجب ده کني هغه ته د حکم نه دی متوجه باقي جمعې مون د دواړو کېږي چې تر ورسي شریک شي پکې د دواړو کېږي تاسو به شو لیکه ومن افاض من عرفات قبل الامام دوه قاعده بلګوي د امام نمخ کې د عرفات نه مزدلفه تراله ور سره قبل الغروب هم دي نو کچري غروب وشو بیراله به کې امام نمخ کې ګرستي سبق نه کوي دا سی بوایو ومن افاض من عرفات قبل الامام وقبل الغروب فعليه دم دوالنا يعني قبل الامام وقبل الغروب لاندې لیکلم دي وبترك الواجب يجب الدم بخلاف ما اذا وقف ليلا دا خبر متکړی وا مخکې راځي ولو عاد الى عرفات بعد الغروب وسيو سړي وقوف وکړلو بعرفات کې او د غروب نه مخکې د عرفات نه وته دم واجب شو وبصر عليه چې د دم را نه ختم شي ختميږي کنه ولو عاد الى عرفات بعد الغروب لا يسقط منه الدم في ظاهر الروايات کې نه ختميږي الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 نمبر مادم ویلی وکنه امام سمنه روایت دا چې ساقط شو دی مړه بس د صحوه وکړه د مثال له وان چې کله راشي صاحب د هدايت طریقې کار دا دي ان سره چې کله د یو امام رای ذکر کوي وان ابي حنيفه وان محمد وان ابي يوسف نو دا تشرای مذهب نه مذهب هند سره ذکر کوي خل وان عاد قبل الغروب دا خو کوم صورتو بعد الغروب را وبشو نو سیدار چې بس نه ساقطي کدم دم قبل الغروب وتره او قبل الغروب واپس رااله دې کې سیدار چې بس ساقط شو کا واپس وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يسقط عنه الدم على الصحيح بيش څوک د وقوف عرفه تر غروب پورې دا واجب ده نو څوک ته مخ کی وته مثلا مکړه دم به واجبېږي هغه بخو خوته لو که شرطه په سواری ناشته او مثلا بوخه مانی او خمنډ کړه بارې کو بهم به واجب دي ځکه منګه شروع کی وقاعده ویلی و چې جنایت دوشي کې بار طریقه وشي بس حکم به مرتب کیږي ولا فرق بين ان يفيد باختياره او ند به بعيره ند ثم ند وتختيها فما راقني من لاقني بعد بعده دم يد جد ویل کنه فما راقني
من لاقني بعد بعده ولا شاقني من ساقني لوصاله ولا لاح مذند ند لفضله ولا ذو خلال هذا مثل خصاله دي ولا ذو خصال هذا مثل خلاله بارحال دغه شان څه شی دی ښه ند معنا وتختی وخوي دا بارو باسي خجي پنځم ترک وقوف بمزدلفه ما ویلو مزدلفه کې وقوف واجب دی د صبح صادق نواله تر طلوع شمس پورې پاتې شول مبید شپته رول دا صرف مسنون دی ښه او په سنت پرې خودلو باندې قاعده و مکبرا ده په سنت پرې خودلو باندې څه نه لازميږي واجب پرې خودلو باندې دم لازميږي به هم هغه تقسیم کو به ارتکاب د جنایت په کامله طریقه باندې دی بلا عذر او کو سره د عذر او بناقصه دي ناقصي ببسي نو یو من ترک الوقوف بمزدلفه فعليه دم به واجب دی او د صبح صادق نه تر طلوع شمس پورې یادای او یو کو بي کنه ولو ترک المبيت بها لم يلزمه شيء هیڅ هم نه لازميږي دا به نشته بار نه ویلو دا ارشاد الساری کې دي ولو فاته الوقوف باحصار فعليه دم څوک محصر شو محصر بیان روان دي وقوف عربین عرفات کې چاګیر کړلو نه بری خودلو مزدلفه ته نو وقوف ته بعد شلو بهم به دم دي ځکه مونږ ویلو جنایت کې بار طریقه معنی وشي کوم مجبر ویو کو خبره خو بهر حال بدم واجبېږي 506 صفحه کې اور سره دا یو مسله کتاب کې نشته نو دام ووري ولو ذبح شيئا من الدماء الواجبه في الحج والعمره خارج الحرم لم يسقط عنه کله چې دم واجب شي کنه نو د دم په حرم کې کېخه نو که څوک د حرم نه بار وکي لم يسقط عنه دم ته نه ساقطيږي وعليه ذبح ادماني بل ذبح راځي ذبح اخر دغشن ولو اخر القارن او المتمتع والذبح عن ايام النحر فعليه دم مخکره راځي شپږم نمبر ترک درمي نو د دې رمي برکه ما ته تاسو له ټول برو ګورئ غټ اختر بورز منی د جمره عقبه رمي واجب ده فقط د دې او په وړو کې اختر غټ اختر په دویم ورځ یو لسم ورځ مانی 11 ذل حج په دې باندې د درې واجب ده مبارز الحج باندې د درې واجب ده او په تیرې د کڅو کې سار شوم د درې وړو واجب ده دا یو مسله خو زده شو دویمه په غټ اختر بورز باندې حرم یې واجب ده او د دې مسنون وخت چره مونږ ویلو د زوال نواله تر غروب پورې ده او د صبح صادق نواله د طلوع نواله تر زوال پورې دا جایز وخت ده او د شپې مکروه دی او د صبح صادق نمخ کې ولي مکروه دی قسم کړي وی کنه نو اور به وس نه د غټ اختر د رمي وخت چې دی کنه دا تر سبا صبح صادق پورې د امام سبرای دا د مفتا به دا سمانا کچا بدی کې ونه کړلو او به سبا شو به صبح صادق په سبا رااله نو ترک د واجب پراله ها وقت مقرر دی ولا پاتې شو لہذا قضابم کوي ولا سم ورزمانه د جمره یقبی قضابم وکي اور سره دمم به لازم شو او صاحبین وی ملته ش قضا دی وکي دمم به نشته یعنی دغه صاحبینو بنظمانی موقت بالوقت نه دی مقید بالوقت امام سے بنظمانی دی به نتیجه دا د امام سے وی دم لازمیږي ها صاحبین د سی وی موقت دی ټیک دا خو به اعتبار د سنت سره موقت دی یعنی دغه وخت ورله سنت دی واجب نه دی لہذا که وخت تیر شو مسنون وخت تیر شوی قضا وی خو چون که سنت پاتې دم نه لازمیږي امام سے وی دا وخت ورله موقت دی واجب دی دا نه په ترک باندې به دم واجبېږي پوه نه شئ به مخکې راځي د یولسم ذل حج درې شیطانان وشته دي دلته دقه قصه ده تر طلوع شمس پورې مکروه طلوع شمس نه تر زوال پورې جایز زوال نه تر غروب پورې مسنون ده اوبه د شپې به مکروه ده خو سبا د دولسم ورځې صبح صادق پورې به امام سے وې صبح صادق پورې واجب ده وخت کفاتش ولا نبی بدولسم ورځ باندې با قضام کوي دم به لازم دي صاحبین وې صرف قضا ده به د دولسم ورځ هم دغه حساب دي
د دیار لسمه ورځې صبح صادقه پورې کې پاتې شو امام سے وې دمم هم قضا هم او صاحبین وې چې نه جی صرف قضا به د دیار لسمه ورځې نرم یې چې دا بلکې د مجموعه رم یو وخت د غروب شمس پورې د دیار لسمه ورځې بس تیر شو بس نه قضا شته او نه به نور قضا مزاقي نه ادا شته ها نو څه به دم به اوس واورې دومره پورې پوه شو مسله دا د مجموعه رم یې چا پرې خوستله اولی ورځې هم د دویم هم د دریم هم څلورم ورځې حتی چې د دیار لسمه ورځې د څلورم ورځې دواړو مطلب یو دی کنه دیار لسمه او څلورم نو دیار لسمه ورځې څلورم ورځ د رم یې چې دا د دې غروب وشو بس وخت ختم شو د مجموعي د بار یو دم کافی دی قضا نشته فقط یو دم دی پدیم پوه شو او کچا د غټ اختر د ورځې قرباني پرې خودله قرباني د غټ اختر د ورځې رمي جمره یعقبی رمي ام دم دی نور درې واړې وکړه او کچا دغه وکړو د یو لسمه ورځې رمي پرې خودله ام دم دی او کدا یو وکړه د دولسمه پرې خودله ام دم دی کدی لسمه پرې خودله ام دم دی خدای چې وخت او تیسار شي ویني کې د لسمه کې برکت لګو نه په یو کې دم دی مجموعه کې دم دی نه رسېږي او نور مې د قضا خبر ور سره وکړه لګا نور کله چا زین کې څه سوالي بګي وي ماته جزئیات ډیر خو زین نوځي به زموږ کې ها اچھا جی وس کچا دو پرې خو د غټ اختر د ورځې دو یو لسمه ورځې ام یو دم دی او که څلور ورځې اشتل کنه کله ټول پرې خودلم دم دی کله دوه پرې خودلم دم دی کله یو پرې خودلم مجموعه دم دی کله درې پرې خودلم دم دی به کچا یو په یو ورځ باندې غټ اختر پر ورځ باندې و کانی اشتل دی نو کچا یو کانه پرې خودلو نو د یو کانی پرې خودلو نصف سوا صدقه ده دوه باندې نصف صدقه ده دغه څه ورته دغه شان کچری په دویم ورځ باندې مجموعه وجوب رمي درې دي نه کټولې پرې خوستل نه دم دی او که یو پرې خوستل به دم نه دی صدقه ده خود هر کانی د بار نصف سوا دی مخکې ځو کنه تیر کا زموږ یو ملګری استفتا کې راټولې قصې لیکلې وي قضا دې غره کنه دم خسوال له غټ اختر برز حرم یې باد شوله نبی چې سبا له ولا سمز الحج د اول د جمره یقبه قضا انولي به دې نور دریو وګورئ ومن ترك رمي الجمار في الايام كلها فعليه دم او به څه وي ويكفيه دم واحد ولي دا ان شاء الله زمونږ یو ملګری دی باندې استبطالي کلی و چې جنایتو کې بکله تداخل کیږي په اعتبار د کفاره سره او کله بنه کیږي مثلا دومره ځکه چې کله جنس واحد وو پس به تداخل کیږي دلته ټول یو جنس دی اوس کچا وقوف مزدلفه بریخي دا او دایم بریخي نو جنس بدل دی اوس بدوي کا کچا د غشن د عرفات د غروب نمخ کې عرفات نه راوته لري هغه بیل جنس دی نو بل دمم دی به درې دي ويكفيه دم واحد لان الجنس متحد كما في الحلق حلق هم دا کار دی مخ کې راځي جی د حلق معنا د سریخته وخرول ربع یا ټول سر دم دی اگر سینې هغه وخرول ټول سینې یا ربع هم دم دی د پتون د بلی کوم عضو ولا ټوله وخرول یا ربع بهم دم دی او مجموعه کې وخرول بهم دم دی دا که جنس واحد دی دا سړی دا مخکې احرام مخکې په قرآن مخکې ټول لري کې بل مسعود دی دبل داخله کې د دې سوال نه دی کڅوک د احرام نه مخکې د بتونانو سینې والا اختلری کې یا د ملا خېټه والا دا د دې ستاد حضر اباحت مسله ده اختلال کول جایز دي کنه نو جایز دي سړو خزر لپاره اولانه دي ښه د بدن کې مختدي د مټو د زنګونانو د خېټې د ملا د لري کول شي خو اولانه ده دا غزه مسله ده سره به ګورو وګورئ
وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث ب فعليه صدقة سمانا يولسم دولسم دي الله سم پورز باندې درې رمي کنه درې شیطانان اشتلی کوي پر خود له صدقه ده ها دغه ډختر پورز خو فقط یو ده کوي پر خو سلبه دم دي وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم تاسو پیږي کنه خجی د یو مسله مخ کی بات و کچا په مزدلفه کې شپه پرې خودله شپې نو ورانلې مزدلفه ته صبح صادق ټیم کې رااله واجب د پاره نو سنت پرې خودل سباق نه کوي ښا دا خو مې ویلو کنه خو ویلې مو به سیده برحال ومن ترك رمي الجمار والترك يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام رمي وهو اليوم الرابع دا خبرم کړی و او دی یو جمره پر خود لري ولسم دولسم کی وانما لم يجب دم لان الكل في هذا اليوم من سكن واحد دا غي وجه شولا لان وربسي کدا غټ اختر بورز پر خود لنه به دم زکه لانه ترك كل وظيفه هذا اليوم رميا وكذا يجب الدم اذا ترك اكثر منها اکثر کم دا حکم دی ښا دم نو ویلی مخک راځي جی الجنايه التاسعه بسبب الاحرام تاخير الواجب کنه سم پرې خودل همدغه دې کنه نو تاخير واجب ومن اخر الحلقه وسخ دا تم چې ترک واجب او دا نه هم وس تاخير واجب دي نو کڅوک انداز د کوي مولوی صاحب حلق چره د ایام نحر سره امام صاحب رحم الله بنظمانی مقید موقت دیکھا امام صاحب رحم الله فرمای طواف زیارت او حلق دا دواړه په ایام النهر کې وي او صاحبین وي دواړه موقت به ایام النهر نه دي نتیجه سره امام صاحب وي کدي درې ورځې کې شاونه کړل دم به لازمی کی ځکه واجب پاتې شو تاخير د واجب را لې او د امام صاحبانو په نظمانی نه واجبېږي او فتوا د امام صاحب په قول معنی ده نو ومن اخر الحلق حتى مضت ايام النحر فعليه دم عند ابي حنيفه رحمه الله وكذلك ان اخر طواف الزياره عند ابي حنيفه رحمه الله ديكم دم دي وقال لا شيء في الوجهين دون مسلم حضرت امام صاحب کا قول مفتى به القول الصواب کی دي وليس بيږي به کنه لاندې فیدلی کلی وعلم انما يفعل يوم النحر اربعه انما يفعل يوم النحر اربعه د یوم النحر پورز باندې څلور کار کیږي غټ اختر پورز باندې یو رمي ده کنه او بل نحر ده او بل حلق ده او بل طواف زیارت ده ما ترتیب چې د پټولو کې پکې دی اول برمي به بنحر وي به حلق وي به طواف زیارت وي البته به ولنو دریو کې ترتیب واجب دی کچا نحر برمي باندې یا حلق په نحر یا برمي باندې تقدیم او تاخير وکړاله ونه به دم واجبېږي پاتې شو طواف زیارت د دې د مؤخر کول د درې وړو نه مسنون دي کچا طواف زیارت بدیو کې بیا یا بدوا یا پټول مقدم کو نو په ترک د سنت ګناګار دی خود دم یا صدقه به سن دي لازم پویګو کنه برحال د امام صبرای د مخ کې راځي تر دې زبوري مجموعه نه جنایات ذکر کړه او به خاص کر په ترک د واجب کې پاتم جنایت کې شپږ صورتونه ذکر کړه او دا ټول بټول چې دا د احرام د وجنه جنایاتو اوس شروع في النوع الثاني من الجنايات وهي التي تكون بسبب الحرم اچ د حرم په وجه جنایت وي وهي شيئان د حرم په وجه دوه جنایتونه دي مولسم یو د حرم سوید لا تعرض کولی او دویم نمبر دغه نباتاتو ته تعرض کولی دغه دو بیان مکې کا وقت شي وتا الجنايه الاولى التعرض لصيد الحرم الذي يؤكل لحمه بيد الصيد الحرم بدو قسم دي یو صيد د بحر دی یو د بر دی بحر غي کې سنشتري لانجا جنایت د بر والا دی به د بر ولم بدو قسم دي یو دا غي چې غوخي خړل کیږي او دیم هغه چې دغه غوخه نه خړل کیږي نو تفسیر ته غوښ شي ښا اول سوید چاته ویل کیږي
خجي نسويت تعريب داري هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه المتوحش في أسر خلقته البري ماكولا كان أو غير ماكول هغه حیوان ته ویل کیږي چې دفاع کوي بخپل قوایم باندې یعنی خپل باندې خلقونه تختی او بجناحه یا دفاع بجناح وزر باندې کوي الوزي المتوحش في أسر خلقته بسر خلقت کې متوحش وي خلق سره یو ځنه وسیږي تختی د خلقونه البري بریوي ماویل بحری کې نشتا ماکولا کان او غیر ماکول کار یوي بهرحال موږ ویل الممتنع چې دفاع کې خپل نه دي سره ته بشو او سپه بار شو بقوائمه او بجناحه دي سره ته حي اقرب یعنی مار او لړم نور هوام بار شو دغه دفاع نه کوي په وزر یا په خو نشي تختیدل متوحش ویل بده سره ته چرګ بار شولا دغه دا متوحش نه دا خو مانوس ده د خلکو سره من وته ګریلو جانور چې وته وایو ګریلو پرنده ګریلو جانور دا په ګریلو ولا کې دیکھا هغه کم ته چې غیر ګریلو یغه ته به سوی متوحش وي پیږي کنه دغه شان بتا او دا قول چې بصر خلقت کی د سره احتراز لري چې هغه په اصل خلقت کې متوحش وي او به خلکو ځان سره عادت کړي لکه چا اوسه عادت کړي کور کې یی بل ازمره وغیرہ عادت کړي دا بم اخکار به حکم کیا لگا تبد کدا چاويش تل د سیمنوي چې دا متوحش نه دی او که حیوان داسې چې هغه د متوحش غیر متوحش دواړو نه پیدا او نمور له اعتبار وي وقولنا البري بده سره د سيود بحر نه احتراز را لې هغه سره دم نه راځي میږي ځکه جنایت نه دی همدغه شان مملوک الصيد کدا صید د چا مملوک یو که مباح وي بهرحال په حرم کې کچا اخکار وکړو بس جنایت د دم به لازميږي په خبرو پیګو کنه وسور راځي واذا قتل المحرم صيدا دم کې درشوي کنه خپل اسوید ملک کړلو او دل عليه من قتله بل دلالت وکړلو نو په دې صورت کې فعليه الجزاء سواء في ذلك العامد والناس وجوب زمان معنی خبرو وتبت ور باندې راځي او کنه دې ته سوچ نو والمبتدئ دا کار ولا بیرکی چاته دا سوید وجنی یا چاته دلالت کوي والعائد یې مخکم کړي دویمه بیرکی بهر حال به څه لازمي کی جزاء دومره پوهه شو کنه البته دې لپاره څه شرایط دي ثم يعلم ان في وجوب الجزاء على الدال المحرم بدال باندې څوک چې دلالت کوي غیر بر 15 شرایط دي ولې دی مدلول بخکار نیولې مخکې د دین چې دال د حرام نوزي دال به احرام کی مدلول بخکار نیولې یا به وجلې الب جنایت ده وینه شو بي او کاغه حلال شوی فلو حل الدال قبل اخذه فلا جزاء عليه به بدال سنشتا ورزه احرام کې مدته خکارو غودلو هغه دی وینسا وی ولا بس دا ورپسې شو ما احرام نه زوته لمغه نه پس دونی ولو اوس په ما سنشتا دویم چې دا مدلول ته مکان د سوید د مخ کې نه معلوم کوړه معلومه نظم دي دلالت خو څه پیدا ور نکړل وي کردار یې نه دی ادا کړی نه پیږي څه شو دوا او دریم چې مدلول بدلالت کې تصدیق مو کې چاو ترشته وي نو که تکذیب یو کو دروغ وي او به التلاړې رښتیل ته د دې تکذیب کړي وسلاړې به ښکارو کو بهم دال باندې څنشته لري څلورم دلالت په صيغه المتصل شيغه اوس کده دلالت کو د لقتل نو کړي به بل را لغه ته ولا غزه کې دغه دلالت وکوي دغه پورې متصل نه دی شوی به او بنظم نمبر دا سوید چې او د مکان نه تلې نه تلې کلاړ او به بل ځکه د غیر کولو چیتا اگر کدی تصدیق کړي او منلو چې دغه ځکه دی خدایک پسلانه لې به ښکار د غزین لاړې بل ځتا او دا سړی په ورلې بل ځکه ورکو بهم بدل باندې جزا نشته ویګو کنه خجدا دین مخکې دیر شي وصول هدايه کې اصل لیکل ان صيد ما لا يمكن اخذه الا بحيله
هیله سره چې کوم شي نیول کیږي کنه هغه متوحش په حقیقت کې هغه سوید دی. اوس راځي جزا را ته بیان کته مخ کی ویل چې جزا به جزا یې سره نمبر وګوري چې جزا د امام سی ابراهیم الله د شیخین رحم الله راي دادا چې جزا کې با مثلی مانوي وي یعنی قیمت به تاسو ماته لګ متوجه شي دا مثلا اهم د ذکر کو څوک چې د چا څه شي هلاک کی باغ باندې دغه بدل لازمیږي کنه نو دا بدل شي کنه مثل دا کله مثلی سوری او مانوي دواړي مثلا د دې خاکسار ما کیلو غنم خراب کړی دي نزه بوله نور کیلو غنم راوړم هغه د دې صورتن مثل دي او مانن قیمتم زما کم چې ولا راوړو کم چې د هلاک شوی قیمتم یو دی درسه په مثلی مانوي معنا قیمت او مثلی سوری معنا صورت جنس یا غي نرسه نو کله مثل چې سوری او مانوي دواړي دویم کله مثل صرف مانوي وي صورت یې نه لکه دلته غوا هلاک کړی دا نو زدي مثل نشته ریخه زکه بل غابت یا وړو کی یا بغټي او که برابر ور سره غم رشوده بکی کنه به کوي ناغرازو کې فرق دی د دې وجه نه دلته مثل صرف مانوي دی هغه قیمت دی څو شو دوا دریم نمبر مثل صرف مثل سوري دی چې هغه صورت وی او مانني هغه دا یو سړي مثلا لکه دلته به امام محمد رحم الله راي راشي کچا اوسې مړکړه له اشاد لازميږي شاد د اوسې مثل سوري دی مانوي نه د قیمت کې به فرق وي مجموعه څو صورت شو درې پدې پوه شو کنه عامه مسله دا عامه قاعده صرف د دې ځنه مکمل عامه چې کله یو سړی د چا څه شی هلاک کی نو دا شی د زوات الامثال نه دی کنه دی کله زوات الامثال نه معنی مثلی ملاویږي نو بس به با دا زامین چې دی دا به مثلی سوری او مانوي دواړه ورکي زمان چې ورکي به مثلی سوری مانوي دواړو مانوي دې ته ویل کېږي قضای کامله ښه چې صورتن او مانن وی غنم مې د هلاک کړي غنم متور کوم پوه نه شو او که زوات الامثال نو بازار کې مثل نه ملاوي د زوات القيم ورته ویل کېږي مثلی ونه یعنی ملاوي د به او د زوی زوات القيم نو بیا زموږ فقها ویل ته قیمت ورکول قیمت دې ته ویل کېږي مثلی مانوي دا یو تعبیر دی او دې ته قضای قاصرم وایي نه رسېږي نو به خدل ته دادا او د قضا تعریفات هم وکړ دي کنه به کړو تاسو خبره پوه نه شئ نو دغه کوم سره وړه دا دې ګلاس یا خمر ورډې مکس کړه تاسو ما خبره پوه شئ مې به ان شاء الله د دې اقسام وایي زوره کېږي خودم مردا چې مثلی سوری او مانوي دا قضای کامله ده او مثلی سوری دا قضای مثلی مانوي دا قضای قاصره ده نو اصل دار چې بس دې دوړو کې وي وي زوات الامثال کې مثل ورکه قضای کامله وي زوات القيم کې با مثل مانوي ورکه قضای قاصره وي بس دومره خبره ده پاتشول مثلی سوری صرف مثلی سوری ورکول د دې هیڅ مثال نشه شریعت کې دا صحیح نه ده پوه شئ دا خبره به دې بند کوي وس مخ کې راشي د شیخین رایدا ده کچا خکار وکړلو نو په دغه مکان کې به د کار قیمت ولګيږي یعنی دا اصل کې زوات القيم نه دي قیمت به ولګيږي یعنی قیمت به ورکي مثل مانوي به ورکي قضای قاصره به کوي پوه شو او که به د غزې کې قیمت نه لګیدلو دشتوا نبی چې قریب کوم علاقه راځي دې ته کوم قریب علاقه دا بازار دی خلق دی التبول قیمت ولګي بهر حال قضای قاصره مثل مانوي قیمت باور کوي تو کوئی شیخین دا مفتبی رحم دا امام شافعی رحمهم الله او امام رحمه الله او امام محمد رحمه الله دې دوه رائے دا شاګرد او استاد دي امام محمد رحم الله استاد دي دیو دوه وای چې نه جی مثلی سوری به فقط اگر واستو بیان روان دي
د زمونږ دواړه امامان ورته وایي والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنا اصل قاعده دا چې کله مثل مطلق راشي نبي با مثل صورة ومعنا دواړي قضاء کامله فعند تعذره يعتبر المثل معنا يبقى مثل اعتبار وي خو معنوي يعني قیمت بوي يعني قضاء قاصر بوي والمثل صورة بلا معنا لا يعتبر شرعا شریعت کې دې څه اعتبار نشته ولهذا لو أتلف مال إنسان وجب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته حتى لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد الجنس وللاختلاف المعاني فما ظنك مع اختلاف الجنس جنس کې بلا څه وي چې ته بزبي کې شات لازمه بدن لګي بوي شوي کنه به وجه څه مولي لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين وليس لفظ مشترك لازم د قاعده خو دلته د ذکر کړل چې یو لفظ چې دوه مختلفو معنو ته نه شاملېږي مثلا ز شو موږ اصول فقه کې وایو مشترک چې عمومي مشترک چې دا جایز نه دی یعنی د مشترک نه په یو وخت کې دواړه معنی نشي اخیستلې نو موږ وایو ګوره اول به حقيقي معنی لقضاء کامله ده مثلا سوریو معنوي کاغه متعذر او الاصل في الكلام الحقيقه والسما ماده ده کاغه متعذر او وبت مجازي معنی له چاغه صرف مثلی معنوي دي قضاء قاصره قیمت ده اذا تعذرت الحقيقه يصار الى المجازي دا څو ماده وا 39 نمبر ماده وا یو کم څلويخ نمبر تاسو بیګی کنه او چې کله دواړه نو نه حقيقي معنا خصل شو نه مجازي نبي اذا تعذر اعمال الكلام يهمل به مهمل بريدو برحال د تاسو چې کوم شی دا وای کنه دې دواړو ته وای وای دا صحیح نه دی دا خو هیڅ قسم مانم نه ده تعبيرات معنی بو شولې لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين دام تعبير دي او اصول فقه والوي عمومي مشترك جائز نه دي دا مفهوم دي داغي والجزاء عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وهو المفتى به القول الصواب كدي اي يقوم الصيد اي يقوم الصيد قيمتي بکلیش سوید قیمت به ولګي في المكان الذي قتله فيه كم کې قتل کړو دا وجه څه دغه مکان کې ولې قیمت لګي ان شاء الله موږ له بویاتو کې راشي کا د مکان په اعتبار سره د مبيعات قیمت بدليږي را بدليږي ځکه خو تاجران یو زینبل زه توړي کنه نو خپل زه دوی چې دلته به یو لکوالي دلته به یونی مل خرڅي خجي لان لاختلاف القيم باختلاف الاماكن دا قاعده د بيواتو ويعتبر قيمته لحما ولا يعتبر صناعته برغوري به چې قیمت معلومه وکنه دا واخه به اعتبار سره څومره واخه به کې دا هغه اعتبار سره قیمت وي صنعت څنګه شوی رزيني خسته مرغي هغه د منو ګورو واخه دا ځینې مرغي دای چې خ قیمتي خو هغه د هغه د څخایس په جمالي او ځینې دغه نه واخه کې غټي او قیمتي نه نو موږ چل د قیمت لګو واخه به اعتبار سره به لګو وجه سره دا صنعت چې بګی راځي دا خو عمر عارض د دې اعتبار نشته نو هغه باز چې معلم دی او هغه باز چې غیر معلم دی یو قیمت به دی مسله کې او في اقرب المواضع منه يديت چې کوم نزدين زید ان كان في بريه چې دا کله دشتوي يقومه ذو عدل دو کسان بو تراولي هغه به قیمت ولګي سور به جوړيږي ذو عدل مراد مولي عبد تمن له معرفه وبصاره بقيمه الصيد ذو عدل مراد هغه کس چې هغه بار مهارت او بصیرت په قیمت د سوید کې هغه عادل ته نه د مراد د چا چې گواہی قبليږي چې ګناي کبیرونه بزان ساتي او صغیرو باندې به استمرار نه کوي هغه نه یادي مخکې راځي دي دویمه مسله به دې سړي ته اختیار دی په قیمت کې کم قیمت را لې سوی دې ملکړې دې دغه قیمت په واجب شو اوس قیمت په درې طریقو ورکول شي ادایګي کول شي یا خو دې په دې قیمت باندې هدي والی مثلا چيله یا ګډ چې دا پیسې هغه ترسي مطلب دومره پیسې براغلي دي چې هغه ترسي بس هغه دې ذبح کی او که خوخي طعام دی والی مثلا دا غین روپۍ کمی دي یعنی غنم دی والی ابو کم 2 کیلو غنم دی یو کس ورکی او که غنم ماری نه ډایرک پیسې دی ورکی
او که غواړي نو دام ته جایز ده چې بس بدی روپو باندې دي غنم والی نصف سوا په کې څومره جوړیږي او کني علیم دي نه نصف سوا قیمت دی معلوم کې دا کمی روپۍ پر راغلي دي کې څومره نصف سوا جوړیږي هر نصف سوا د بارے دی روزه ونیسي څه صورت شو درې کې وته اختیار دی ښا کچري روپۍ دومره چې ذبح به کول شي ذبح دی وکي خو اختیار دی ولکني کوي به هم سیده او که کمی دي یا کې زیات دي خدا وایي چې زه توام ورکوم توام ورکول شي نصف سوا فی مسکین ته او کنا روزنی سم د هر نصف سوا بدله کې غریب مربي رسنشتام کول شي ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبحه إن بلغت قيمته هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما تسخبوية شوي كنبي خجي هدي بوالي هدي رس بيان روان دي مستقل تورمان دي هدي مراد ثانية من المعز دیکھا چیلی گٹ کی چیو کال والی البته ضأن چیلی گٹ کی چې شپږ میاشتو یو غټ وی چې یو کال ولا سه پری دی پته نه لګی نو هم کافی ده دین ادنا نه ده سي والهدي هو الذي يجوز في الاضحيه لنډه دا مړه کوم قرباني چې بکیږي غټ اختر ولا قرباني او یوباتونه پاکه ورسره ذبح نه ده سي مگر په حرم کې به کېږي قصره روانه ده کم ذبح د بارا ما ویل مکان ضروری دی هم پرون ویلینو کنه در روانم دي خزم مرګري په سپتالي کلی و تیر کان دوه کاله مخکې ويجوز الاطعام في غير الحرم البته ذبح په حرم کې او طعام به غیر حرم کې مرکول شي او بعد شو لسوم تعالی مې څه مسله درکړی وکنه خټول سنتونه بلی کې دا روستر روان دي غیزنه به ولي کې دا کې موږ لانی دی ویلي یعنی کوم ځای کې مکان ضروری دی به هدي په باب کې دا مسله کا دا هدي په باب کې او کوم کې ایام ضروری دي او کوم کې دواړه ضروری دي او کوم کې هم نه دي ضروری والصوم يجوز في غير مكة صوم چې غیر مکه کې مسیده لانه قربة في كل مكان ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا فيجي بكنا ويجوز في الاطعام التغذيه والتعشيه نعم سيده يعني دا به صرف اباحت شي کا تملیک بنوي تملیک هم صحیح شو تغذیه او تعشیه یعنی اباحت هم صحیح دي وسوال دار چې دا صدقه خپل ولادت ولا ورکول شي کنه امام سرخسی رحمه الله وی چې نه دا خو صدقات واجبه او نه د صدقات واجبه چې دا لا يجوز جایز نه د زکاتی نما تاسو ته یو اعتراض مخکې ذکر کړو کنه که به ذهن کې می چې کوم ځای کې اختیار وي نو ته به وجوب نه یو مسله کې متویلیو کنه وصیت سړی وفات شو روجو یا د منځونو فدیه په پاتې ده نو دلته اختیار دی چاته د وصیت ورکړلو یو وصیت کړي میراث نه دی پاتې نو ورسو ته اختیار دی کړی د منځونو روجو فدیه ورکړي کني ورکړي تاسو وکنه نو ما ویل چې د قانون موافق کور کوي د صدقه نافله ده هر چاله ورکول شي ما د سی ویلو کا اگر چې مال دی غټه مدرسې فتوا بدعت او حواله پکې نه و صحیح نه و بهرحال چې دلته صدقات واجبه په حکم کړي نو اعتراض هم دا جوړ کړو چې وای اختیار وي به وجوب نه نو سوال دا یو کا څوک چې دلته هم اختیار دی کنه دي درو کې ان کې به هم واجب ده دلته مولا مسرخسی رحمه الله ویلا يجوز كزکات اصول فروع ولې نشي ورکوله جواب شته سوال باندې پوه شو تاسو مې په سبق لګی چې نه پیږي ته ویږي د اوسه ته ګوري لګی چې نه پیږي یو پر اختیار دی کنه ما ول اختیار چی به وجوب نه دلته خو اختیار دی او به موجوب دی نو به میزان لګ وای کوي ال د اختیار په ورکړه او نه ورکړه کې دی ما دغه اختیار یادولو دلته خو ورکړه واجب ده خو کم ورکړي کې اختیار دی دوړو کې فرق دی دا دلیل کې نشي پیش کولای چې غیر بار دا دلیل کې سره ښه ځکه ځب کې خپل سوچ کې شو مچاله کې غیر شولې خو جواب یې خدای زین ترا وسره وي ابي اختیار دی دا بیل دی ولا يجوز ان يتصدق بالكل على مسكين واحد ټول یو لنشي ورکولای خلک د قسم د کفاره بشن تقسیمي به او چا باندې چې تقسیم کړی کوي به خیرات کوي سیده ولا يجوز ان يعطي مسكينا اقل من نصف صاع دام نه د جایز کمي به نه صدقه فطر کې بس خو خریده د شلو کسانو غي ولا مرکول شي دی وغه په شلم تقسیم ولې شي
خجی وسره دا مسله کوي کچره نصف سوانه غنم کم پاتې شو په دغه پیسو غنم واخیستل نصف سوا دای ټول ویشل اوس په کې لکشن پاتې شو نصف سوا په کم 2 کیلو 1 کیلو پاتې شو اوس به څه کوي بس صدقه دی کی کنه نو او کوئی روزه دینی سمن روزه به ته پورا روزه به دینی سینې روزه کې نه قبليږي کا ذکر روزه چې د تجزی نه قبلي ذکر بعض ما لا يتجزأ ذکر كله کا ثم ما دوا 62 نمبر فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا پورا ورځ لأن صوم بعض يوم لا يجوز لأن صوم بعض يوم لا يجوز هذا جائز وكذا إذا كان الواجب دون طعام مسكين کله کله واجب چې شي کنه د طعام مسكين نه کم وي یعنی په کم 2 کیلو نصف سوانه کم وي نه ته متلقي اختیار دی عصفوره وجلې د اوس چرچنا يربوغ نولې مولې وجلې دی قیمت چې د نصف سوانه نه رسي نو بس کروجتي نسيو کوم دقه صدقه کوي يجوز للمحرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا لقوله تعالى أو أدل ذلك صياما ويجي بمخكرة زي إمام محمد رحمه الله مسألة وقال محمد يجب في الصيد النذير فيما له نذير لكم شي نذير شي يلتبى نذير بك دي تبيليكي مثلي سوري فقط حالان كده ذاتيس مثال أصل نشتري بشريات كي ففي الذبي شات ذبي ده بارا شات ده وفي الضبع شات کوګ وته وي کوګ لګړ بغړ وته کیسه وته وي لګړ بغړ دا مړی روباس یې غټ چټي وګت شان کنه وفي الارنب عناق ارنب چا وجل دي خرگوش پدې کې عناق دي الانثى من اولاد الماضي وهي ما لها 6 اشهر شپږ میاشتې عمر چی د دې نه چې غټ شي به د جفره وي او دې نه چې وړو کې د شپږ میاشتې نه به د جزع وي راځه ولا وفي النعامه اچھا شتر مرغ وجلې دي نو دا ډېر غټي بدنه د دې هم شکل اوخه ده وفي اليربو او چا يربو وجلې دي دا زنګلي مګچی نولې نو دې کې جفره ده جفره ما تم لها 4 اشهر صدور مشتومري وهي من اولاد الماضي اذا نم چيلي بچي دي واليربو دويبه اكبر من الفاره دو سوري بي نوزي ببلوزي مزيد رزالين بچي با الجنايه على ما دون نفس الصيد على ما دون نفس الصيد صيد منل کی مادون وی دا غینا نو کڅوک زخمی کې سوید لره او یا دغه بنیو باسي او نتفشعره یا څه وزو تکټ کی خو امتنان ونوزي ادي فخ په کول شي بهم لاړ شي نو په دې صورت کې به څه لازميږي څومره قیمت کې کمی وکړلو کنه مخکې د 1000 روپو وزنه هو پاتې شو 1000 روپۍ به لازمي دي قیمت کې کمی دا به لازميږي خدا الله چې مړ نشي هذا اذا لم يمت اما اذا مات من الجرح تجب قيمته كامله به پورا دي وهذا اذا بقي للجرح اثر او دا قیمت دا ما نقص من قيمته الزامين جوړيږي لکه چې اثر مو کې جرح اثر وو کې کاثری باقی پاتې نشي به تروخ شي واپس سبم څنګه واجبېږي همدغه شان دی بڼو کې ویلو نو کدا بڼي دوباره راوخی چې ټیک شي بهم څنګه واجبېږي نه د ادایګي نه وکړي باندې واپس صحیح شولې صحیح شو کنه او که پته ونه لګي چې ملشوي وای کني به وس بچ کوي نو سه احتیاط دار پوره قیمت به ور کوي مخکې راځي تفیت آلة الامتناع كتفیت الكل تفیت آلة الامتناع كتفیت الكل وسکه د غسوید آله د امتناع څو کټ کې نه شلو لګه چې کولې کټ کو کولې مړ کو آله د امتناع خپې دي ښه قوایم نو کوم حیوان چې په خپل باندې د خلکو نزان بچکی منډوي کچا به خپې کټ کړلې ماتې کړلې نو خو دې امتناع نه ویسلو لکه بس چې مړې کو پوره قیمت لازميږي
او کوم حیوان چې په وزر ولوزي دای د دفاع صورت دی وزر دی وسل د شو لکه چې مړی کو وان تفریش طائر او قطع قوائم صيد فخرج به ها دومره ته وزر کټ کړلې دومره ګټ کړلو فخرج به چې دا حیوان وته بده سره من حيز الامتناع امتناع او دفاع نو وته خپل ځان محفوظ ولنه شو عليه قيمته كامله ولي لانه فوت عليه الامن بتفيت آلة الامتناع پورا جزاء لازميږي به يجب باستهلاك اصل الصيد ما يجب بالصيد هلك اصل الصيد کچا هلاک لو کنه نه د صيد اب حکم کی وای اصل الصيد څوک دی انډه دا ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته قیمت به لازميږي او کله غینه بچره وتلو نو د مړ بچره وتلو موږ برسي فرض کو چې دی انډي ماتول بوج مړ شوی دی نه ژوندۍ قیمت به لازميږي فإن خرج من البيضة فرخ ميت فعليه قيمته حيا خدا انډي کی خبر اله د چکل انډا دغه نه دا خراب نه کی خراب به څنګه لازميږي ښا ورسېدلې په بس وکړو